د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د ماشومانو په ضد د تشدد مخنیوي لپاره د ماشومانو د خوندیتوب او ښېګړې په قانوني مسوده کې بدلون کړي او منظوري یې ورکړې ده، خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې قوانین جوړول کیږي او په کار ده چې دا قوانین بیا عملي شي. په بدل شوي یا ترمیمي قانوني مسوده 2021 کې د ماشومانو په ضد زیاتې کوونکي تورن تن ته به د سزا ورکولو، د ویډیو جوړولو او بیا خپرولو لانجمنه ماده ختمه کړې شوې ده. د قانوني مسودې تر مخه د ماشومانو په ضد سختو جرمونو کې ککړ تن ته به د مرګ سزا یا د عمر بند سزا ورکولی شي. په سزاګانو کې به هیڅ ډول معافي یا کمی نه وي. دغه رنګ د ماشومانو غیر اخلاقي ویډیو جوړونکو ته به 14 کاله بند او 50 لک روپو جرمانې سزا تجویز شوې ده. ویل شوي چې د ماشومانو تنګولو هغوی بدنامونکو ته د 10 کاله بند او 20 لک روپو جرمانې وړاندیز شوې دي او د ماشومانو په قاچاق کې ککړو کسانو ته زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 کاله با مشقته بند او 50 لک روپو جرمانې ویل شوي دي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي چې پولیس به په دغه ډول قضیو کې غږونه، ویډیو آلات او ډینې معاینه د ثبوت په توګه هم وړاندې کولی شي. د ماشومانو په ضد جرمونو کې ککړ کسانو رجسټر به جوړولی شي. دغو کسانو ته به نوکري نه ورکول کیږي او نه به هغه په عامو ګاډو کې سفر کولی شي او د مجرمانو نوم به د ماشومانو د کمیشن په ویب پاڼه موجود وي او د نادرا سره به یې معلومات شریکولی شي. ویل شوي خو دغه تن ته غیر سرکاري ادارې نوکري ورکړه نو د دغې ادارې مالک ته به د 15 کاله بند سره د 1 کروڑ روپو جرمانه یا دواړه سزاګانې ورکول کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکی عمران ټکر وایي چې موجوده قانون په کال 2010 کې جوړ شوی و. هغه وایي اوسنی بدلون د ستاینې وړ دی. حکومت باید د قانون جوړولو سره د دې د عملي کېدو د پاره هم ګامونه پورته کړي. هغه ویل چې دوی ته دغه خبره کړې ده چې په نظام کې کمی دي، د بجټ مسلې دي، قوانین پاس شي خو د پیسو مسله وي ورسره او قانون بیا منوعن نه عملي کیږي. د پولیس نظام مضبوطول پکار دي. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.